تاسو ته 2-3 ګاډو والا ودرېد څه یې درته ویل؟ موږ ته خو ګاډي نه دي ولا کنجران دي کنجران که یو غریب هلته کې ناسته ده ښځه ناسته ده ایس کې څوک دا نشي ویلی چې دا ولې دلته کې ناسته ده د کوم ځای؟ د کارخانو د کارخانې دلته څه شی به راغلی؟ دلته مې پولیس والا ملګري زموږ دغه تیر پروګرام نه بعد الحمدلله دلته هغې ډېرې هلې ځلې شروع کړي دي ډېرې زیاتې چاپې شروع کړي دي الحمدلله زموږ هغه پروګرام شیر کول او زموږ ګورنمنټ الحمدلله ډېر زیات هغه تعاون کوي او دغه شانتې همدغه سوچ دی هم لري چې زموږ ینګ کول خراب نشي زموږ ینګ جنریشن زموږ احترامات قدرمندو کتونکو زه جاوید افریدي ما یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د اواز ټي وي په شیشه باندې حاضر شوم سره زما د کیمرامین د انعام افریدي قدرمندو کتونکو موجود ما په پیښور کې څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه اواز ټي وي چینل باندې موږ مخکې تاسو سره یو پروګرام شیر کړی و جسم فروشي ډېره زیاته کلي عام روانه ده یقینا ډېره د افسوس خبره ده د شرم خبره ده دا وطن چونکې د پښتنو دی زموږ پښتانه دا کوم کتل یو کړم وو د خلکو لمنډې ورکړې وي او هغې سره ډېر کنټرول راغلی نو پکار دا ده چې تاسو ما سره خو نمبر ستاسو وونه بالکل او ما پروګرام کتلی و نو انشاءالله چې کله هم بیا وینو نو درته به وایم چې یاره راشئ د حکومت د مخه دا لږه سختي راشي لکه زمونږ ټیکسیانو والا چې بل ځای کې چېرته سورلی کوزه کړو نو دستی کې 600 پرچه راګئ ښه جسم فروشي چې روانه ده ښه کول عام ټیکسي والا ودرېږي رشکې والا مو ودرېږي موټرسایکلو والا مو ودرېږي زموږ ینګ کول ټول غرق و پرچ شو د دې کنجرو د لاسه په دغه هکله دوه خبرې جاوید افریدي وایي تاسو یو مخکې یو پروګرام دلته کړی و او هغه موږ داسې لږ هایلایټ کړی و کتلی خو مو خو دا صرف ستا او زما کار نه دی چې ما ورته دا معاشره مونږ دا شی بد شي دا صرف ستا نه دی صرف زما نه دا دی ماشاءالله په حیات آباد کې زموږ علما کرام ډېر کوشش کې لګیا دي د 2 پیسو دپاره خپل جسم فروشي کوي ستا په دې نظر دی یاره جی والله حالات خو ډېر زیات خراب الله یې پرې رحم وکړي امین نه دا خلک خبر دي دا د دې چې کوم یاره جی والله خلک خبر دي خو څوک څه ویلی نشي څوک د خپلې یار هم څه نشي ویلی جی د خپل یار یې څه نشي ویلی قدرمندو کتونکو والله چې د افسوس خبره ده یار د رشکې والا څه وایي وایي ډېر زیات خلک ترنه خبر دي خو څوک څه ویلی نشي ولې څه نشي ویلی وایي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې قدرمندو کتونکو انشاءالله زموږ د اواز ټي وي به دا 100% کوشش وي کومه د ګندګیري روانه ده کومه جسم فروشي روانه ده انشاءالله دا به ختمو ولې چې د دې سره سمې زنانه هم هغې چې کوم دا بدنامه شي ملګري السلام علیکم السلام د کوم ځای د کارخانو د کارخانې دلته څه شی به راغلی دلته مې فروټ والا پیسې وې چا سره ډیلینګ د سړک په غاړه باندې کېږي داسې لندن خو نه دی پښتانه یو دا به څه کېږي دا ولې د څومره وخت نه روان دي دا صحیح خو دې معلومات خو موږ ته ولا کې شته دی خو دا ګندګي پکار دی حکومت نو بس حکومت لا پکار چې دې مخنیوي وشي پوه شولې دې مخنیوي او دا مکمل تور باندې بند کړي لکه کلیان خو شروع دي دلته شي ډېره په تیزۍ روانه ده ټیکسي ګڼې ورله وایي دا ټیکسیانو والا مله ودرېږي دا موټرسایکلو والا رشکو والا دا دلته خلک خبر نه دي د دې که څه وجه یاره خلک ټول خبر دي خو هغه څه وایي چې
سپینې مه وایه که ژوند کوي ژوند کوي دا جسم فروشي خو ښه کلیام روانه ده ښه کلیام روانه ته یې وینې ګورې اوس د روزانه په دې لاره ډیلینګ شروع وي ګاډي ته ښځه وخیږي ټکسي ته وخیږي رشکې ته وخیږي لاړه چې زنا وشي بالکل څنګه چې ملګري ویل وایي زه د دې ځای یم وایي دا حیدرآباد ډېر ښایسته ځای دی خو په داسې ګندګیرو ښځو باندې هغه قدرمندو بدنام شي بې خونده شي دا ځای پولیسو والا ملګري زموږ دغه تېر پروګرام نه بعد الحمدلله دلته هغې ډېرې هلې ځلې شروع کړي دي ډېرې زیاتې چاپې شروع کړي دي الحمدلله زموږ هغه پروګرام شیر کول او زموږ ګورنمنټ الحمدلله ډېر زیات هغه تعاون کوي او دغه شانتې همدغه سوچ دی هم لري چې زموږ یو کول خراب نه شي دا کوم څه روان دي وایي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي اواز ټي وي چینل د دنیا خلک دي ګوري دلته جسم فروشي ډېر په کلیام روانه دا به څه کېږي یار لکه تاسو څه وایي په دغه هکله نه دلته خو داسې څه هغه خو نشته نه بلکل نه مونږ ولیدو هم د یو ځای نه بل ځای نه زنانه راځي دلته کې هلکان دې کې خو د نه د پولیس څه کار شه نه د بل چا څه کار دا خو د بس جی هغه خو زنانه دی خو بس چې هر څوک څه کوي خو لکه خفه کېږئ نه تاسو نو بس څوک بس په کار خو دی چې دا څیزونه بند کړي چې بند شي ښه ده بلکل بند شي خو لکه روان دي مونږ سره ثبوت شته دی بلکل روان دي چې اوس قدرمندو کتونکو ما سره چې کومې شاته زنانه تاسو وینئ یقینا افسوس راشي یار ډېر زیات خفه شمه والله په بالله چې زړه مې خفه شو یار پېښور دی جي پښتانه دلته ژوند کوي پښتانه دی جي او دا هغه زنانه دي چې کوم جسم فروشي کوي د 2 پیسو دپاره خپل هغه ځانونه خرڅوي کیمرامین صاحب دا تاسو راواخلئ قدرمندو کتونکو یقینا زړه مې والله په بالله چې لږ خفه شي صرف په دې خاطر باندې چې الحمدلله زموږ وطن دا د پښتنو وطن دی السلام علیکم څنګه ښه جوړئ دپاره څنګه چې پازه لګي د زناګانې کېږي د دې دپاره مخنیوي لپاره کې دا راته ووایه چې دلته ستاسو څه به راولاړ یې مونږ دلته ګاډي کارونه کوو ولې د دې مخنیوي نشته دی د دې چې مخنیوي وي نو د پهله خو به د پولیسو والا نیولي وو تاسو ته 2-3 ګاډو والا ودرېده څه یې درته ویل مونږ ته خو ګاډي نه دي ولا کنجران دي کنجران دي کنجران دي ټول کنجران یا کنجران به ګرځي یو څوک نشته چې دا مخنیوي وکړي دغه ته یا ورسره دلاله ده او 3-4 پیغلې ځان سره راویستې دي دا نه وایو چې دا یاره دا روډ دی دا سټوډنټان دا ماشومان په دې لاره تېرېږي د دوی حالات خرابېږي مطلب خور مور نشته دی ودرېدو زوی لور نشته دی او بس خالي راځي او بس دغه کنجرتوب مخکې کې 15-14 کاله زه په دې لار به مخکې تلم په هوایي عزت کې مطلب اوس چې ځم نو ټیکسیانو والا ودرېږي ګاډو والا ودرېږي کنجران په لاره روډ والا ودرېږي یو کس داسې نشته چې دې مخنیوي وکړي کوم ډله زه دا یم چې کوم یو حکمران زموږ داسې راغلی دی چې دې مخنیوي وکړي عزت والا ښځې په دې لار سمې نشو تېرېدی د دې لاسه هم د دې د لاسه موږ نشو تېرېدی تاسو سم نم دي دا اوس وګوره دي چې ځان شرمولی دی یو غریب هلته کې ناسته ده ښځه ناسته ده ایس کې څوک دا نشي ویلی چې دا ولې دلته کې ناسته ده جزاک الله راځه څوک دا نشي ویلی چې دا ولې دلته کې ناسته ده نه دا ګاډو والا نه دا بنګلو والا څه ویلی شي ګاډو والا خو دا اسم چې دی نو تماشه ده ته چې کومې دغه 2 نمبر دا ټکسي ګڼي دي د دې نه څوک خبر نه دي ولې نه ټول دنیا دې خبر دی موږ په دې لاره ځو راځو هر ورځ وینو خو لرې پته انداز دا ولې یار پښتانه دي ټول د پښتو وطن دی دا څه روان دي لندن خو نه دي مړه والله بس څه په دغه حق حکومت له څه پکار دي پکار دي خو پولیس هر کس جی په دی او سم نه وینو چې مخنیوي وشي ښه ده بالکل